اوریدونکو کتونکو تاسو سره کومه وعده چې مونږ کړې وه په دې چینل کې څه تاسو ته به مو دنیوي اور د عربۍ والا دیني زده کړې اور مکینیکل والا کومې ویډیو یا به تاسو ته مو ښیو وړاندې کوو. نو هغې وعدې مونږ نن پوره کوونکي ما سره عادل مولانا صاحب ناست دی. د هغه په خولې به تاسو ته مونږ دا ښایسته شاندې سبق وړاندې کوو چې هغه د کمپیوټر په باره کې دی او هغه ټولو ایسو نومونه هر څه ورکې شته. ګوره ته بسم الله الرحمن الرحیم. الحاسوب، حاسوب دا د عربي لفظ ده که نه. حاسوب معنا ډېر زیات حساب کوونکی نه زر حساب کوونکی. کمپیوټر معنا حساب کول که نه، کمپیوټر حساب کتاب ډېر زر کوونکی ځکه ورته حاسوب نیل شي. د دې په باره کې یو حوار د ډایلاګ ده که نه د العربیة المعاصره نه ده مو تاسو ته وړاندې کوو. العربیة المعاصره للاستاذ الشیخ موسی العراقي ویل چې کوم کتاب د هغه نه ده. ګوره ته دې ځای کې یو کس ته د بل ته یې که نه هل تحسن استعمال الحاسوب، آیا ته د کمپیوټر صحیح استعمالولی شي په پوهېږي یوزینګ یې کولی شي. هغه چې للاسف لا اعرف منه شیئا سوى اسمه، په دې افسوس ده چې سوا د نامې نه په څه نه پوهېږم صرف بس پېژنم یې. صحیح ده. د بل ورته یې که نه سټوډنټ ون لما يا أخي وقد علمت ما بلغ إليه الحاسوب الآلي من تقنية عالية. څنګه ته په دو شیانو نه پوهېږي کمپیوټر چې نن سبا کمې درجې ته رسېدلی های ټکنالوژي ته رسېدلی نو دې خو پېژندل او دې نه ځان خبرول ډېر ضروري دي. اول دې چې لم تتسن لي فرصة لأتعلم كيفية استعماله، تر اوسه پرې ما ته داسې فرصت نه ده میلاو شوی چې زه یوز کړمه. د بل تی چې یرزیک ان اعلمک بسرعة قیاسیة من غیر مقابل، ایا داسې غواړي چې تا ته زه در زده کړم که نه اندازې سره او مخامخ موږ سره دومره شیان به نشته پرې پوه کړم که نه، خو داسې وي چې نظریتاً تیوریکل دې پوهولی شمه. آتی چې تم هذا فقد بالغت في الإحسان إلي ولن أنسى فضلك ما حييت. که داسې در سره وکړو که نه نو ډېره ښېګړه به دې شي او تر ژونده پورې ستا والا دا ښېګړه زه نه هېرومه بیا. هغه ته چې چلو بس بیا خو ټیک ته اذن علیک ان ترکز معي في معرفة اجزاء الحاسوب، چلو بیا خو توجه دې چې کا فوکس کا چې د کمپیوټر ولا کم پارټس دي چې دا وپېژنې. اتی حسنا ټیک ته بالکل ها انا مصغ الیک ولكن فليكن في حسابك اني اجهل الانجلیزیه، چې که خامخا زده کوې که نه بیا انګریزي ټرمینالوجي د هماغه کا ټرمز زه انګریزي نه پېژنم که نه اجهل منه نه پېژنم. غوږ مې له نیولې دي بس په خپلې طریقې مې پوه کړه. نو دلته کې مونږ بیا عربي الفاظ هم ښایو انګلیش ولا ښایو ورسره سره خپلې ساده رنګینې پښتو کې تشریح کوو. ګوره وله للحاسوب اجزاء، کمپیوټر دپاره خپلې حسي وي پارټس. صحیح ده. من اهمها واظهرها كالآتي important parts of computer CPU. صحیح ده. چې کومه اهمه حصه ده پارټ د هغه چې د وحدة العملیات هغه ته سی پی یو ویل شي که نه، وحدة العملیات المرکزیه یعنې سنټرل پروسیس یونټ د څه ده د دې ولا مرکزي د کارونو ولا یونټ ته ښه په دې کې شیان جمع دي. ثانیا سیکنډ پارټ آف کمپیوټر جهاز العارض او الشاشه. جهاز العارض او الشاشه چې تیل شي جهاز العارض او الشاشه مخامخ مانیټر تیل شي مانیټر. جهاز العارض منې هغه ماشین کنه چې تا ته مخامخ شی وښیي عارض، او الشاشه مانیټر سکرین. شاشه چې تیل شي سکرین تیل شي. ثالثا دریم نمبر شی چې دی لوحة المفاتیح کیبورډ. لوحة المفاتیح معنا د چابیانو ولا تخته چې کومې کې چابۍ دي کیز. رابعا الموشر او ما يسمى بالفأره ماوس وتیل شي که نه منګک فارمیګک تیل شي که نه. ماوسونه مراد ده چې یا سره د روډ شکل شي بتلی شي to left side to right side to upper side to down side. صحیح ده. عفوا أيسعك أن تخبرني عن وظيفة كل جزء من هذه الأجزاء؟
آیا ته دا کولی شي چې دغو ټولو پارټسو په باره کې ما ته د دې وله فنکشن وښایي، وظیفه یې څه ده، کار یې څه ده، د کم شیان دي که نه، دا څه کارونه ادا کوي. دی چې بالطبع اما الجزء الاول وهو الاهم، اول جز چې د ډېر اهم ده که نه سی پی یو، فوظیفته دې وله چې کوم کار د فنکشن القیام بجمیع العملیات المطلوبه، کوم د موږ له پرپزز دي که نه، مقصود کوم موږ له اکټیویټیز دي، کارونه دي، صحیح ده، کوم عملیات دي دا هغه کوي، صحیح ده، د هغه کار په همدې باندې سپارله شوی ده. تعني دا ورته چې هلته دا مقصد ده ان العملیات الحسابیه، چې کومې حسابي عملیات دي وغیرها تجرى فيه فهو كالعقل الالکتروني، لکه ټول کارونه په دې کې کېږي که نه، لکه هیڅ شی الکتریکل عقل وي که نه، لکه ته وایې چې چا پوهې کړه ده، دا شی ته سی پي یو کار کوي، صحیح ده، هر شی داسې طریقې سره کوي ته که چا پوهې کړه ده، صحیح ده. هغه تی چې نعم هذا الذي اعنيه، همدا درته ویم. واما الجزء الثاني د دویم جز چې فهو مجرد عارض، دا خو صرف منیټر د سکرین ده که نه، صرف تا ته شی مخکې کوي، درته ښایي، ډسپلې کوي، یقوم بعرض النتایج على سطحه، کوم ریزلټس دي وغیره شیان دي ته په سرفیس خپل هغه باندې ښایي، سطحه باندې، مخ باندې، صحیح شوه، صفحې باندې. وهذه النتائج تأتي من الجزء الأول أليس كذلك، دا وتی چې بالکل دغه نتایج چې دي که نه د پیش کېږي دا لکه د اول جز نه ټول راځي، یعنې سی پي یو نه، همداسې نه ده ولې وتی چې بلا کما هو قلت، بالکل همدا شی ده. اما الجزء الثالث فوظیفة اصدار الأوامر عن طریق النقر على ازراري، د دریم جز چې و که نه د دې له فنکشن وظیفه دا چې دا چې شی کوي کارونه مخته لیږي، صحیح ده، د څه شي طریقې سره څه بټن باندې ګوته کېږدی، بټن باندې ګوته کېږدی که نه، هغه نه به درته ته شی چالو کي، صحیح ده، ازرار چې تیل شي، بټن تیل شي، نقر چې تیل شي، شي باندې ګوتې وهل که نه، النقر على الازرار معنی بټن باندې ګوتې وهل، صحیح ده، دا ته هغه کار کوي، صحیح شوه که نه. عجبا الى ای جزء یصدر اوامره، دا کم ځای ته دغه خپل کارونه دي ولا کم شیان دي دا جری کوي که نه، صحیح شوه. عجبا تعجب خبره ده، دا لیکي کم ځای ته دا شیان، صحیح ده، کم ځای ته یې کنټینیو کوي. وکیف تکون هذه الاوامر هي الصوت ام ماذا، چې دا د ساوند په شکل کې، اواز په شکل کې وي که څه بل کیفیت کې وي، د کوم اکټیویټیز وغیره دي، صحیح ده. دی چې يصدرها الى الجزء الاول، دا اول جزء د سی پي یو، هغه ته یې شکل ټرانسفر کوي بواسطه اشارات کهربائیه، د کم چې الکتریکل ساینس دي، سیمبلز وغیره، هغه په ذریعې سره دا شکل ټرانسفر کوي، ټرانسمیټ کوي، مفهومة لدى الجزء الاول، چې په دې باندې بیا سړی سی پي یو وغیره کې پوهېږي سکرین باندې، صحیح ده، دا هغه شنلې تا ته لیږي بیا. خدی چې طیب وما شان الجزء الرابع یعنی المؤشر، دا ماوس چې د دې څه کار ده، صحیح ده، چې هذا الجزء هو الاقل اهمیة، د دې ولا اهمیت کم ده، صحیح ده، دومره نه ده. بل يمكن الاستغناء عنه، بل دینه بغیر هم کار کېږي بلوحة الازرار کیبورډ سره، حيث وظیفة هذا الجزء الاشاره على سطح الشاشه، دې خو دا فنکشن ده که نه چې سکرین باندې بس اشاره ورکولی شي، وتعین المواقع علیها، چې کوم دي ولا ځایونه دي عادتا متعین کوي، پلیسز. طيب علمنا اجزاء وظیفة كل منها، دې ولا پارټس مې وپېژندل او دې ولا کومه فنکشن ده. الان علمني کیفیت تشغیله، چې دا به څنګه کمپیوټر به څنګه آن کوي، څنګه به لګایي، صحیح ده، څه طریقه به ته کوي، صحیح شوه. دی چې یشتغل الجهاز عبر هذا الزر الناتي اتراه، چې دا کم بټن څه ده، دا ډټ شوه بټن، اوبره هوه بټن، چې راختله سي په دې ذریعې سره دا کېږي، یا سیټ ته سي ګز طرف ته، ما لا اراه فهو امامي، دا خو ما مخې ته به څنګه نه ګورم، ادعسه په کتلو نه کېږي، لکه ګوته ورباندې کېده او اصغته دبا دې سي، اذن ليقوم الجهاز بالعمليات الابتدائيه، چې کوم ابتدایي څه دي، فسٹ اکټیویټیز دي که نه، هغه سره شروع شي، ويستعد الى استقبال الاوامر، چې کوم نور شیان دي وغیره هغه ته دا تیار شي. جزیت خیر، الله دې خیر درکړي، فقد تعلمت منك الكثير،
ډېر څه مې د نه زده کړل. وارجو ان تعلمني کیفیة الکتابة فی اقرب فرصه. نږدې ټایم کې کیدای شي چې ته ماله ټایپینګ رایټینګ وغیره سیسټم هم را زده کړې، طریقه یې را زده کړې.